السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه ټول امت مسلماته د ستړي د مبارکي وایم. ټول ته د ستړي د اختر مبارک وي او الله پاک ته په ټول امت مسلمه باندې رحم وکړو او الله پاک ته ټول امت مسلماته د دنیا او د آخرت خوشی او کامیابی ور نصیب کو. میزه نن دا د عید اوله ورځ دو او بیا چې کومه دو که نه دا مو چې غونډې ته مبارکي ووایم او دا درته ووایم چې تاسې نن داسې یو کښلې موقع ده میشتو سته چې لکه د هر چا نن سبا چوټۍ دي که نه، که نکار دا چوټۍ دي، که دیکاندور دا چوټۍ دي، که مشقتي دا چوټۍ دي که نه. او دا میزه دا دو چې په داسې مبارکۍ کې یو بل سره ملاویږي که نه. و دې سره معنی اصل خبره بله ده چې میشتو د الله ذکر ډېر وکړي. اصل زغره مجالس الابرار دا لیکلي دي که نه، احادیث نقل کړی ده، په عربي باندې هم ده، په اردو باندې سر وتلی ده. نو دا حدیث نقل کړی ده چې پیغمبر علیه السلام فرمیلی دي که نه چې څه که د عید په ورځ باندې سبحان الله وبحمده صرف سلور اویی او بیا دا اویی چې د ثواب مې په ټول مردګون د اسلام علیه السلام پسې بخښلی ده، ټول مردګون پسې دا ثواب بخښلی ده. بیا ټولې مردګونې ته هر مردا ته قبر ته زر نورینه زر خوش دا خوښی یعنی روشنایي ویر شي که نه. او چې بیا دی کله د ویونکی خپل کله وفات شي دته هم چې کله قبر ته راچیږي دته هم زر روشنایي لکه زر بلپینه چې ولګوې خوښۍ دا ورته میلاویږي که نه. خو دې سره سره دا خو معمولي شانته خبره ده، لږکې خبره ده، خو ډېره غټه خبره ده. په دې پورې مې وویل چې لکه میز نن د ژوندۍ مبارکۍ کې میز د مړې مبارکي دغه ده چې میز ته پسې وبخښي که نه، دی ته خوښۍ میلاو شي. دا دی د پوره زبردسته مبارکي ده. میز ته هیله تمه ده چې میز ته ورلږي که نه دی ته په ډېر خوند سره هغه ثوابونه میلاویږي، میز نه کمیږي. نه اس مثال په طور سره که دې سره د سبحان الله بحمدي سره دې سره صرف یو سړی څلوره قل هو الله وي، سورة اخلاص، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، مثال څلوره قل هو الله وي که نه. نو دې نه بعد بیا وایي چې دې ثواب مې په ټولو مردګونو پسې وبخښلو. بیا هر مرده ته دا چې کوم دا لاس بانګلې د جنت میلاو شي، د جنت د سرې زرې او د سپینې زرې په خښتې جوړې شوې بانګلې شپېته شپېته میله چګې بانګلې دا بیا هر مرده ته میلاو شي. نه په دنه بله خوښي او میشته میلاویږي، دا څه میشته میلاویږي او دی ته خوښي میلاو شي. بیا مې ځکه وویل چې دا خو خالي د څلوره اندازه ته وشوه چې 5 منټه په لګېږي. کله چې د نه را کوشش وکړو زر ورا دی وویله، کله چې نه را کوشش وکړو که نه بیا دا ثوابونه تا ګټې او مردګونې ته میلاویږي او تو ته میلاویږي. بیا په دا مې ویل چې مبارکۍ به سره کړي که نه، یو بل سره خواروک شو کیا کړي که نه. خو مقصد دا ده چې دا ډېره دغه د خوښۍ خبره ده که نه، خو ورسره مې ذکر یاد کړي. ذکر دا ستی که نه چې آب میشته اصل شه دا په چاره درېمي مبارکۍ به ختم شي که نه، عید به ختم شي که نه، خوښۍ به ختم شي، غمونه به ختم شي، ژوندین به یا ختم شي. میز اصل شی راونی د دنیا نه قبر ته، لکه از مثال دا مو کمره ده که نه، نو ځان یې کنډیشن پسې لګولی ده او نره انتظامات مې چې کوم دا کړي دي او چې هغه د پوره ګرمۍ د پوره مې کړي دي که نه، او د هغه د پوره مې چې کومه ده که نه د ژمي د پوره مې د هیټر میټر انتظام کړی ده چې هغه کټه ګرمه وي که نه. خو دا اصل شی په دا کمره شی به مو والله علم چې څه ورځې وي که نه، څه میاشتې مې وي، څومره وخت مې وي که نه، دا مو اصل دغه ځای نه ده، مو قبر شی په ذره به کولاوي که نه.
مې د پر پچار دو چې زه په دا کمره پرې ډېر کوشش وکړم چې دا باروبار کړم دا بټک ډېر باروبار کړم دا کیر باروبار کړم په هغه ځای پرې چې هغه ډېر کولینه زره په ولالم چې زره کولا په دې قبرستان چې زه پرېت وکنه عادي شي نو پاتې چې خو مې په زره مې کولې عمر د دې نه خو زره ونی دا نن چې مرګای روشي کنه نن یاد د موش په دې کې ټاشه په دې کیر شي یقیني نه دو کېدای شي چې نن مرګ ارته روشي کنه یا مې زرګي انتظام کو او حتی کې چې کوشش بدای چې کېدای شي چې دانش پامه قبرستان ته ورسیږي ته تلش کې سوچ په چار دا ځکه پیغمبر اسلام فرمایي چې عقلمن سړی غسیکتا چې مرګ دوی او د مرګ پوره تیورای کو نو اصل خبره دا مطلب مې وکنه چې کول حواله ډیر ویای شادو دا دو کمره راون ویا ویلای شي کانوس په ویلای شي کپ موټر شوی ویلای شي کپ پښه راون ویا کپ سوزکی شوی یا کپ سکوټر ویا ویلای شي او صاحبینا ډیر زیوتی درې ورا چې پر حواله تیرا کا پیرا کوي لکه قرآن پاک ختم دې چې کړه دمره صوب دی وشو چې لاس ورا پیرا کوي بیا لکه جناش بنگلا داس اندازه کنه نو دا بیا ډیر ویای وای دې سره استغفار ډیر ویای بس الله د مشتاق په دې نعمت توفیق نصیب